منو غیر قانوني پرچې نه منو ایوه والا دې لري کې موږ نه ما د وید په دې کار نه کېږي ماشین به زه درکمه او روډ ته د شپې روزه شوکه کوه خپله تاڼه پوره ساته ویس هم نشته پاکستان کې چې تاسو ماشینې راوالې او شوکې کوئ او دا تاڼې سره خپل سره میلاو شي ویس هم نشته دا کومې خبرې دي وروره دا شاپه خدنامې ده دلته ولاړې او د کنزلو نه بل لوز نه کوي پرون اتوار ورځ وه ولاړو ما دا خبرې غلطي کړې دي چې تاسو شوکې کوو ته ډاکې کوو ما سره ما ته ډیجي صاحب ویلې ما ته ایجي صاحب ویلې دا دل زه شوکې ته ولاړې ما نه ایجي او ډیجي غواړي دا ټیکه شوې ده دا ګنډاپور ټیکه کړې ده دقلته کې یو کس ودروي 18 کسان پکې سورلې دي دوه پکې کلینډر ډرایور دي 20 کسان شول 1000 روپۍ په دې سورلو باندې ولګوي او باقي 5000 په دې ګاډي باندې کېدل نو د صوبې کم مرات کم شوي او یا څه ضرورت را رواني چې موږ یې په دې طریقه پوره یوې والا په مامو خړکي کې ولاړې پېښور والا دي هغوی زموږ ډرایورانو بېعزتي کوي ګاډي نه راغورځوي څپېړه دي وګاږي داسې ناوګی پوسټر راځي هغوی بېعزتي کوي د سورلو مخکې زموږ دا نه مزدوري ده چې موږ 500-600 روپۍ ټوله ورځ کې بچت وي مونږ یې دوی له ورکو او کو هغوی دغه کو ځان له واړه بچي هم دي مونږ د دې وخت د مزدورۍ خوني نه د دیاړې او نه د ټاټکي وو شاپه خدنامې ده دلته ولاړې او د کنزلو نه بل لوز نه کوي پرون اتوار ورځ وه ولاړو ما ته زه شوکې ته ولاړې ما نه ایجي او ډیجي غواړي دا ټیکه شوې ده دا ګنډاپور ټیکه کړې ده او دا د پی ټي حکومت نه موږ دا خواست کوو د افسرانو نه چې نه د دې ډرایورانو بېعزتي کوي او نه دا د بېعزتۍ دي چې موږ باندې یو سپید وي رایستې دي وي دا د پولیس والو دي هغه بغیر کاغذ بغیر پرمټه چلیږي موږ شته لیسنس شته رجسټریشن شته دی موږ چې هغه وروړو د پرچه لیکلي وایي دا زمونږ غونډهګیري ده او چې په دې روډ چلیږي روزانه به دا چې روزانه ماله پرچه راکوي زما 600 دیاړي وي زه پې بچولی یو څه موقونه ما د وید په دې کار نه کېږي ماشین به زه درکمه او روډ ته د شپې روزه شوکه کوه خپله تاڼه پوره ساته ویس هم نشته پاکستان کې همدغه دي چې بس چا څه وکړل هغې کړي دا زه چې څه کوم وي دا ښه کومه ما نه افسران غواړي ستا چې کم ټریفک دی هغه ټیکه شوي دي ورلې مونږ څه ناست یو مونږ په سرو سترګو ورته جاړو او د هغې د پاس هم دی زمونږ بېعزتي کوي ګریوان ته لاس راچوي ورڅه 4-5 سپیاني خو څه وی په 5-6 کسه دي وایي هلته کې دا یو عزت وخت هم تېر کړی دی هلته سورلۍ ناست دي زمونږ بېعزتي کېږي خور مور زمونږ یادېږي خو دې افسرانو دوی ته د اجازت ورکړي چې تاسو په روډ کې ډرایور شرموي پرتوک دې وکاږي مونږ تنګوي خیر دې مونږ به دا ګاډي پرېږدو او بس همدغه رنګ به شروع کړو شوکه به هم کوو ډاکه به هم کوو چې دا شاپه خدنامې ده هغه وایي چې مونږ نه ایجي او ډي پي او غواړي مونږ څه وکړو مونږ هم ولاړ یو دې ته چې تاسو وشو کوو مونږ هغوی له ورکوو مونږ خو چې په دې نه پوهېږو چې دا څنګه حکومت دی زمونږ په دې شب قدر کې لږه مسله د هایوې والا جوړه کړې ده دا ډېرې ورځې وشوې دوی ته ما 2-3 ځل کسان ورولېږل ما چونکې زه بیمار یم ما ته د زړه مسله ده خو بار بار هغوی ډېر تکلیفات را واخیستل او د خلکو بېعزتۍ ته یې باقي لاس واچو دا زمونږ دا کوم ډرایور چې خبرې وکړلې د دې ډرایور یې پرون بېعزتي کړې ده دا ډرایور پرون د هغه ځای نه واپس سره د سورلو ورته وي مونږ نه ځو کوم عوام چې ورسره ناست و هغه هم واپس شب قدر ته راغلي او دلته دغه شو دا ترانسپورټ ټول نن پایجام هړتال و د دوی خو چونکې زه رالم ما ورته وایي چې یاره خیر دی مخکې به پرنس کانفرنس وکړو زما ایجي صاحب ته ډي ایجي صاحب ته ډي سي صاحب پېښور ته کمیشنر صاحب پېښور ته خپلې د صوبې کسانو ته وزیر اعلی صاحب ته دې ټولو ته خواست دی چې د دې کسانو مخه یې د دې زموږ نه واړي او باقاعده دا خو د کلي کسان پکې ورکړي دا خو زتونه هم کوي چې تاسو ماشینې راوالې او شوکې کوئ او دا تاڼې سره خپل سره میلاو شي ویس هم نشته دا کومې خبرې دي وروره دا مونږ خو غریبانه دي دا تاسو مونږ ولې شرموئ زمونږ خو د دوی دغه 500-600 بچت دی هتې نه تاسو واخلئ نو که داسې کوئ نو د هغې نه ښه دغه دی چې دقلته کې یو کس ودروئ 18 کسان پکې سورلۍ دي 2 پکې کلینډر ډرایور دي 20 کسان شول 1000 روپۍ په دې سورلو باندې ولګوئ
او باقي 5000 په دې ګاډي باندې کېدی نو که د صوبې کم مرات کم شوي او یا څه ضرورت یې را رواني چې موږ یې په دې طریقه پوره کړو نور خو موږ سره دې څه لار نشته په دې طریقه باندې ما دا بند کړل او که څه ما ته خپل ډي سي پي صاحب هم ریکویسټ وکړ چې زه به هم دله پکې وینا وکړم که داسې نه وه همدا انتظامیه به د دې ذمواري که دا روډونو ته ووتل که هر خرابیا څه نقصان یا څه شی پکې وشو د دې ذموار به بیا دوی په خپل هایوې والا دلته څه کار دی چې دې ځای کې ولاړ یو دا مردار یې جوړه کړې ته ورشه د باجوړه پورې خلک یې په شرمونو باندې وشرمول دا اوس وګوره دا 1500 پرچه ده تاسو خو له اول انکوایري وکړئ چې 1500 دلته کوم ګاډي مزدوري شته وګورئ خیر دی زه سوال کوم دې کې انکوایري مقرر شي را دي چې شفقت درته وګوره که دا 600 روپۍ زه درته اوس هم زیاتې یادې کړې ځکه چې خپله تنخوا ته یې ایره ده دا 400 ته روان دي 600 روپۍ دې صرف د ځان د تنخوا سره دې ګټي نو ته راته ده ووایه چې ته دلته 1500 پرچه ورکوې نو دا به شوکې ډاکې ته تاسو نه جوړوئ مهرباني دې وکړي زما ټولو ته خواست یاله افسرانو ته چې دا کسان خو دې له اول لرې کړي شي دا خبرې غلطي کړې دي چې ته شوکې کوو ته ډاکې کوو ما سره ما ته ډي جي صاحب ویلي ما ته ای جي صاحب ویلي دا د دوی خبرې دي دا به کوم کتاب کې دي که نه دا ادارې شرمې دوی نو سوال دا ما ټولو ته دی چې مهرباني وکړې دا کسان خو له اول فورا لرې کړې باقي په دې باندې کمیټي مقرر کړې راشه وګوره له اول زما د ګاډو کاغذات وګورئ ډرایور چې د ګاډي نه کوزېږي ورته 1500 لیکلي نه لایسنس ګوري نه رجسټریشن ګوري نه پرمټ ګوري دا وګوره کاغذات خو موږ سره الحمدلله دا ډېر سهولت زموږ خپل ټیک ټاک دی دا وګوره دا ګاډي دا تاسو ته ښکاري په سکرین باندې دا ګاډي کوم ځای کې ولاړ دي باقي دلته ما باندې ټیکسیان روان دي ته دا ټیکسیان دلته ولې دا نه بند دی دا وسپې راغلي ته ولې نه بند دی دا خو ختم دی ډرامو دا څوک یې تیلي نه کړي کباړې ولا خپل قیمت کوو کباړ دی م ورکول نو مهرباني وکړئ زموږ ټولو ته خواست دی چې دا سیسټم موږ له ټیک کړي انشاءالله چې پېښور روډ به ټول بیا کړي انشاءالله او دا نه ټولې اډې به وي لکه څنګه چې زما مخکې په دې اډه باندې 15 دن یا 16 دن یا په میاشتو باندې لانجې وي که نه او سټاپ شوی وي دغه حساب له به په میاشتو باندې ولاړ خو څوک به رانه قلم که خیري نه تاوي شاووې ولکه بالکل نه منو غیر قانوني پرچې نه منو ایوې والا دې لرې کړي موږ نه دا د دوی له مخه موږ نه واړي به سوال ورته کوو